د اویس شهید د قاتلانو له خلاصېدو نه بعد د اویس شهید د مور یو نوی د زړه فریاد رامخې ته شوی دی. د هغه زړه فریاد کې د اویس شهید مور څه ویلي دي او څه یې راښکاره کړي دي. که چېرې تاسو د دې پوره معلومات نه ځان خبرول غواړئ که اوسه پورې چې زموږ د چینل مخه نوي سبسکرایب کړئ خو موږ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ د تلې نشان ورڅخه مخه ووهئ زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. دوستانو، اویس د ضلع چالسدې په خلیچن مندني علاقه کې اوسېدو. په مندني کې شوډا کې اوسېدو. د اویس شهید پلار بختور شاه ډېر غریب سړی و. د هغه یو ورکوټی سان دوکان و. په هغه دوکان کې به یې خپل بچي ښه راغټول. دوستانو، چا هغه راغټولو ته پرې نه خوستل او د ده بچي یې ډېر بېدردۍ سره قتل کړل. د ده یو زوی چې په ده باندې ډېر زیات ګران و، د هغه نوم اویس و. هغه والا چا ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. د اویس نه سپینه ګناه وه نه یې توره ګناه وه او چا ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. د اویس قتل اخر په څه وجه باندې وشو؟ بیا چې کله راښکاره شول نو د اویس شهید قاتلانو وویلې چې مونږ اویس د یوې جینۍ په سل باندې قتل کړو. د اویس یوې جینۍ سره څه تعلقات و، د هغه جینۍ په وجه باندې مونږ قتل کړو. دوستانو، دا په قاتلانو الزام لګولی و. دا دې تاسو ته یاد وي چې اویس نه جینۍ سره څه تعلقات و، نه یې څه هلک سره تعلقات و، نه یې څه غلط کارونه کول. اویس سره دومره کار و چې اویس تکړه و. ده به خپل کلي کې هېچا سره جنګونه کول، نه به یې تېزه خبره کوله. دغې په وجه باندې چا ډېر بېدردۍ سره قتل کړل. د ده نه څوک ډېر سوځېدل. د هغه سوځېدو په وجه باندې اویس ډېر بېدردۍ سره قتل کړو. اوس د اویس د مور یو نوی بیان راغلی دی. په هغه بیان کې ویلي دي چې زه نور سم نه غواړم، زما د بچي قاتلان لا خلاص شول، زما بچي ته انصاف میلو نه شو. ما سره پولیسو، ما سره حکومت وعده کړې وه چې تا ته به انصاف میلاویږي، خو ما ته تر اوسه پورې انصاف میلو نه شو. زه کوم خوا لاړه شم، زه کوم ځای کې جوړې خوړه کړم، زه کوم ځای کې لوبته وباسم، زه کوم ځای کې لوبته خوړه کړم، زه چا ته وجاړم چې چا ته فریاد وکړم زما بچي ته انصاف میلو شي. نه اوسه پورې زما بچي ته انصاف میلو شو، نه به ورته میلو شي، ځکه چې زما د بچي قاتلان راخلاص شول. ښه ټیک ده، زه دا نه وایم چې زما بچي قاتلان دا دي، زه دا وایم چې زما د بچي قاتلان دا نه دي. زما د بچي قاتلان څوک دي چې دا تاسو راخلاص کړل د جیل نه، تاسو وایئ چې دا د دې ضمانت منظور شو، دوی د اویس شهید قاتلان نه دي. تاسو چې کله مونږ په هغه وخت کې مطمئنه کړو چې او دا د اویس شهید قاتلان دي، اوس مونږ ته ولې وایئ چې دا د اویس شهید قاتلان نه دي؟ دوستانو، د اویس شهید مور وایي زه د جج نه ګیله نه کوم، زه د وکیل نه ګیله نه کوم، زه د پولیس نه ګیله نه کوم، زه د حکومت نه ګیله کوم، زه د صحافیانو نه ګیله کوم. دوی زما اواز اوچت کړو، زما بچي ته انصاف میلو شو، دا زما بچي ته واپس بې انصافي وشوه. دا په کوم کتاب کې راغلي دي چې یو ځل قاتلان ومني او مونږ قتل کړی دی او بیا وایي چې نه مونږ قتل نه دی کړی، بیا د قتل نه انکار وکړي؟ دا په کوم کتاب کې راغلي چې بیا هغه کس ومني چې او د قتل نه دی کړی؟ د هسې په یاده کې ویلي وو دوی د پولیسو ټول حقیقت راښکاره کړو، پولیسو ورته داسې کار نه دی کړی. دوی په پولیسو باندې الزام ولګوو. پولیس د دې نه بعد هم چپ دي، ولې پولیسو پیسې اخیستې دي؟ پولیسو څه چل کړی دی چې پولیس د اویس قاتلان نشي ګرفتار کولی، زما د بچي قاتلان نشي ګرفتار کولی؟ نو پولیس په اخر څه کوي؟ دوستانو، دا د اویس شهید د مور فریاد. زموږ دا ویډیو هم خوښ شوې وي، زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ، د تلې نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.